ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترین درود شریف د جمعې او د زیارت د ورځې چې دا درود شریف ته به الله تعالی تاسو باندې د رحمت دروازې کولو کی او تاسو باندې به د غضب دروازې بند شي او ستاسو حاجات په دې وظیفې سره الله جل شانه پوره کړي. ستاسو چې څومره حاجات دي هغه به الله تعالی دې وظیفې سره ترسره کړي. څوک چې دا درود شریف د زیارت او د جمعې په ورځ ووایي نو الله تعالی په ده خصوصي رحم فرمایي او الله جل شانه په ده باندې او یا د رحمت دروازې کولاوهي او الله جل شانه دې درود شریف سره د انسان هر قسم حاجت هم پوره کوي. نو که تاسو کې څوک غواړئ د اسان درود شریف ته د زیارت او د جمعې صلی الله علی محمد، بس دا اسان درود شریف دی صلی الله علی محمد. دې درود شریف سره الله تعالی ستاسو هر قسم حاجات او مقاصد ان شاء الله العزیز هغه اسان کی او پوره بشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو ډیرو عزتمندو مسلمانانو په دین میونو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه خوشحاله او با تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه او مقاصد پوره کړي او الله تعالی دې ستاسو هر قسم بیماری ختمې کړي او الله تعالی ټولو مسافرو ته اوږده زندګي د عافیت او د خوشحالو ورکړي. محترمو، نن چې دا کوم درود شریف دی دا ډیر جامع درود شریف دی، ډیر د کمال نه ډک درود شریف دی. دا درود شریف ډیر د الله تعالی ته خوښ دی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر انتهایی خوښ درود شریف دی. په کثرت سره چې څوک دا درود شریف وایي اول خو دا خبره واورئ الله تعالی په دې انسان د دنیا او د آخرت تمام فکرونه، غمونه، مصیبتونه، پریشانۍ ختموي. الله جل شانه تمام حاجتونه، مصیبتونه، حاجتونه پوره کوي، مصیبتونه ختموي. دا ډیر مختصر دی لیکن ډیر زیات جامع دی او ډیر زیات خلکو په زندګو کې دا درود شریف هغه راوړی دی. الله تعالی ورته ډیرې فایدې ورکړي. عبدالوهاب اشرعی رحمت الله علیه بیان کړي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دا درود شریف وایي الله تعالی په هغه باندې او یا دروازې د رحمت کولاوي او الله جل شانه د انسان سره محبت کوي او د خلکو په زړونو کې هم د انسان محبت اچي. د چا په زړه کې چې د دفعه نفرت وي نو هغه په زړه کې هم محبت ته الله جل شانه اچوي. بعض ډیر خلک داسې وي زنانه نارینه چې هغه د یو جنایي هلک سره محبت کوي لیکن هغه پسې موبایل بلاک کړی وي، هغه ورسره رابطه ختمه کړې وي. نو دغه دپاره هم دا ډیر زیات ضروري دی چې انشاءالله د هغوی په زړونو کې به الله تعالی ستاسو محبت واچي او تمام بغضونه، نفرتونه دا به الله جل شانه ختم کړي او تاسو ته به نیتونه صفا شي او تاسو سره به انشاءالله رابطه هم کوي. امام شعرانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د شیخ سعدي علي خواص رحمت الله علیه هم دا حدیث جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی او فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې به د ټول نه نږدې هغه انسان ماته وي په قیامت کې چې کوم انسان په ما باندې ډیر زیات درود شریف وایي. نو دې درود شریف کې دنیا او د آخرت خوشحالۍ دی، درود شریف کې دنیا او د آخرت غمونو تکلیفونو نه امن دی. راځئ دا درود شریف ته خیم انشاءالله دا د خپلو مسافرو دپاره، د خپل مینې محبت دپاره، د خپل کاروبار دپاره، د کور کې د برکت جنګ جګړو ختمولو دپاره، په کور کې د ټینشن او دغه رنګې د رزق دپاره، دا رنګې د الله تعالی غضبونو بندولو دپاره، د الله تعالی رحمتونو کولاوهلو دپاره او دغه رنګې تمام حاجاتو دپاره دا درود شریف انتهایی افضل دی. دا به څونه مرتبه وایو کومې طریقې سره هغه طریقه انشاءالله تاسو زده کوئ. طریقه کار دا د مسلمانانو دا به د ماسپښین د مونځ نه پس شروع کوئ. د زیارت په ورځ د ماسپښین مونځ نه پس به دا عمل شروع کیږي تر د جمعې د ماسخوتنه پورې. هر کله چې تاسو د ماسپښین مونځ وکئ د زیارت په ورځ نو دا درود شریف به تاسو 100 مرتبه ووایئ. صحیح شوه؟ درود شریف کوم دی؟ صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد.
دا به تاسو 100 کرته د ماسپښین لمونځ نه پس ووایئ او بیا به الله تعالی نه دعا وغواړئ. بیا د مازدیګر لمونځ نه پس چې مازدیګر لمونځ وکړئ د زیارت په ورځ مازدیګر لمونځ نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ. دا درود شریف په د مازدیګر لمونځ نه واره تر د ماښام اذانونو پورې دا درود شریف تاسو بغیر د شماره یعنې شماره به نه او وایئ به. او چې کله اذانونو ته یو 10 منټه پاتې شي نو بیا به د درود شریف ختم کړئ او د اذانونو پورې به دعا وغواړئ. دعا به د خپلو حاجتونو، د خپلو بیمارانو، د خپلو مشکلاتو دپاره تاسو غواړئ. هر کله چې د ماښام لمونځ راشي ماښام لمونځ نه پس په 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکړئ. عام طریقې چې څنګه نفل کوئ لمونځ کوئ هغې نه پس بیا 100 فیرې ووایئ. ماښام لمونځ نه پس به 100 فیرې بیا به دعا وغواړئ. ماسخوتن لمونځ نه پس بیا 2 رکعته صلات توبه لمونځ وکړئ بیا به 100 فیرې دا درود شریف ووایئ صلی الله علی محمد. بیا چې د جمعې سحر راشي یعنې سحر لمونځ وکړئ نو بیا به د جمعې د سحر لمونځ نه پس بیا 100 وارې مزیدار طریقې سره ووایئ د هغې نه پس ځان دپاره دعا. بیا چې هر کله د جمعې مبارکه ورځ راشي او اذانونه وشي نو اذانونو ټایم کې به دا درود شریف شروع کړئ تر د جمع ختمېدو پورې. زنانه خو به یعنې د سړو چې کور ته راغلي نه هغه پورې به وایي او نارینه به د جمعې د لمونځ ختمېدو پورې وایي. او دغه رنګې نارینهو ته د درخواست دی چې کله خطبه شروع شي نو خطبې په دوران کې به دا په زړه باندې وایي په ژبه باندې به نه وایي. انشاءالله چې دغه د جمعې لمونځ راځي نو ستاسو حاجتونه به الله تعالی پوره کړي وي. بیا به خپل ښه ښکلې طریقې سره تاسو دعا د الله تعالی نه وغواړئ ښه په یقین سره ښه په دهان توجه سره چې انشاءالله الله تعالی به زما د دې درود شریف صدا حاجت پوره کوي. مسلمانانو بیا چې د جمعې ورځ راشي او د مازدیګر لمونځ راشي نو دغه طریقې سره بیا د مازدیګر لمونځ چې وکړئ نو دا به تر د ماښام اذانونو نه لږ مخکې پورې وایئ. یعنې 12 ساعت به پکې پرېږدئ چې کله د اذان وشي او تاسو پکې دعا وغواړئ د الله تعالی نه د خپلو حاجاتو دپاره. دغه ټایم کې بیا دا درود شریف شمارئ نه تاسو. بیا چې د ماښام لمونځ راشي ماښام لمونځ نه پس بیا 6 رکعته اوابین لمونځ کوم کولی شو کوم نه شو کولی 2 رکعته صلات حاجت وکړئ او بیا دا درود شریف 100 کرته ووایئ. بیا دغه رنګې د ماسخوتن لمونځ نه پس 100 کرته دا درود شریف ووایئ. هر پیره چې وایئ دعا به ځان له غواړئ. مسلمانانو څوک چې یو پیره درود شریف ووایي الله تعالی په ده 10 رحمتونه نازلوي 10 ګناهونه معاف کوي 10 نیکۍ لیکي او الله تعالی په رحمت کې دا انسان همیشه به اوسیږي. څوک چې دا درود شریف وایي یا بل درود شریف وایي دې انسان سره د الله تعالی امدادي مدد به وي. د دنیا خوشحالۍ به الله تعالی ته ورکړي د دنیا تکلیفونو غمونو مصیبتونو نه به ته امن ورکړي. دا درود شریف انتهایی آسان دی. مسلمانانو دا په خپلو زندګیو کې راولئ خپلو بچو ته وښایئ خپلو مسافرو ته وښایئ چې دا درود شریف خامخا په خپله زندګۍ کې ووایئ خامخا. الله جل شانه تاسو ته ډېرې خوشحالۍ درکړي ډېر عزتونه ډېر اکرامونه. الله تعالی مو حامي او ناصر مددګار شه. جزاک الله.